انسان د مرګ نه د بچ کېدو ناکام کوشش خو کوي، خو د جهنم نه د بچ کېدو کامیاب کوشش دی هیڅ کله نه کوي. ځکه دا مرګ یو داسې څیز دی چې دا بالکل حقیقت دی، او دا د الله رب العزت یو داسې فیصله ده چې دا یوازې مسلمانان نه، دا هغه خلک هم مني کم خلک چې د الله رب العزت د ذات نه منکر دي، الله رب العزت نه مني، د الله رب العزت نظام نه مني. هغې هم دا مني چې یاره مرګ یو داسې حقیقت دی چې دا راتلونکی دی، او د مرګ دا ذائقه قرآن فرمایي، قرآن وایي، الله رب العزت فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر یو سا اغستونکی، هر یو نفس به د مرګ دا ذائقه چې دی دا به داسې کي. نو لہذا موږ او تاسو که هر څومره کوشش وکړو خو د مرګ نه خلاصی نشته دی. مرګ یو ورځ راتلونکی دی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې زموږ او ستاسو وخت پوره شي، بیا دغه وخت د مرګ وخت چې کله پوره شي، نو دا نه یو ساعت رستو کیږي او نه یو ساعت مخکې کیږي. په کم ځای، په کمه خاوره او په کم وخت او په کم مکان کې چې زموږ او ستاسو مرګ لیکلی شوی هغه ځای ته به مونږ خپله ځان رسوو. نو لہذا د مرګ نه د بچ کېدو ناکام کوشش مه کوئ، خو البته یو خبره ده چې په هغې کې انسان کامیابېدی شي او د هغې نه خلاصی چې دی دا ممکن دی. د مرګ نه خلاصی ناممکن، خو د جهنم نه خلاصی، د جهنم نه بچ کېدل دا ممکن دي. انسان په خپلو اعمالو سره د جهنم نه، د عذاب د قبر نه خو خلاصېدی شي، خو د مرګ نه نشي خلاصېدی. که بادشاه دی، که غریب دی، که عالم دی، که امی دی، که قاري دی او که عام سړی دی، او که نر دی او که ښځه او که ماشوم دی او که بوډا، دې ټولو ته به مرګ راځي او مرګ راتلونکی دی. د دواړو جهانو سردار محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته مرګ راځي، د دنیا نه تشریف فرمایي. حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته مرګ راځي، د دنیا نه تشریف فرمایي، تر دې پورې چې اخري فرشته چې هغه به د قیامت شپېلۍ وهي، اسرافیل علیه السلام، یو وخت په داسې راځي چې اسرافیل علیه السلام، عزرائیل علیه السلام دغې فرشتو ته، عالم کې د مرګ فرشتې دي چې هغه به روح قبض کوي، هغې نه به هم چې دی روح واغستلی شي. دا مرګ یو داسې حقیقت دی. نو لہذا مسلمانانو ورونو، زمونږ او ستاسو کامیابي په دې کې ده چې د مرګ نه د خلاصي کوشش ونه کړو، بلکې د جهنم د مرګ نه بعد چې کوم حالات شروع کېدونکي دي د هغې تیاری وکړو. د هغې نه د مثال مطلب زما د خبرې دا دی چې د مرګ دپاره تیاری وشي، ځکه مرګ خو راځي، د مرګ دپاره تیاری پکار دی، او ورسره د عذاب د قبر نه او د جهنم د عذابونو نه د خلاصي چې دی دا تیاری پکار دی. مرګ یو داسې حقیقت دی، ما تاسو چې څنګه مخکې وویلې چې دا په کم ځای کې ستا لیکلی شوي، ته به هغه ځای ته خپله ځان رسوي. موږ تاسو وایو که نه فلاني سړي اکسیډنټ وکړو، فلاني وویشتو، فلانې دا وشو، فلانې دا، نه، د ده پوره د دغه ځای نه وه، پوره د ده مرګ لیکلی شوی او د دغه ځای نه، ځکه د هغه ځای ته ځان ورسولو. نو لہذا د سلیمان علیه السلام په باره کې یو واقعه راځي چې سلیمان علیه السلام خپل قوم ته خطاب کولو، د خطاب په دوران کې غالبا دا واقعه داسې ده چې په دې وخت کې د مرګ فرشته راغله او د سلیمان علیه السلام په دې مجلس کې، په دې جلسه کې یو سړی ولاړو، د هغه د مرګ وخت پوره کېدونکی و. نو سلیمان علیه السلام چې دی دا فرشته د مرګ چې ده دا د انسان په شکل کې راغله، او دغه انسان ته چې دی دا د چا چې د مرګ وخت پوره شوی ده ته ډېر داسې په تیز نظرونو سره کتل. نو دا سړی چې دی سلیمان علیه السلام چې دی پوه شو چې دا ولې ته ورته داسې ګورې، ورته وایي چې ای د الله پیغمبره د دې سړي وخت پوره دی او د ده روح قبض کولو ته زه راغلی یم او د ده روح قبض کوونکی یم زه. نو لہذا سلیمان علیه السلام چې دی هغه سړي ته وویلې چې یاره ستا وخت پوره کېدونکی دی او ستا د روح اغستو وخت راغلی د دنیا نه د تلو وخت ترې راغلی دی. نو هغه سړي سلیمان علیه السلام ته وویلې چې ای د الله پیغمبره تا سره خو طاقت دی، ته ما د دې ځای نه چې دی لرې مې بوځه. نو سلیمان علیه السلام چې دی هوا ته حکم وکړو، اوچتې کو، غالبا د یو ملک نه بل ملک ته بوتلو. څنګه چې د هغه ملک باندې قدم کېښودو، همغه ځای کې ورته د مرګ فرشته دوباره حاضره شوه او ورته وایي چې ستا د مرګ ځای چې دی، هغه مکان چې دی، هغه دغه ځای لیکلی شوی ما سره. سلیمان علیه السلام ته دغه فرشته فرمایي چې زه کله الله رب العزت د دې سړي د روح قبض کولو دپاره راولېږلم، نو زه ډېره حیرانه شومه، ځکه چې دا په یو ځای کې و، په یو ملک کې و، او د ده په یو ملک کې و، او د ده د روح قبض کول چې و، کم لیست چې و، کم د ده په باره کې معلومات چې و، نو هغه پلانې ملک و. نو چې کله راغلم دا ستا په مجلس کې زه ډېر حیرانه شوم چې یا الله
دا خو دلته ولاړ دی، زه به څنګه د روح قبض کوم او هغه ځای ته به دا څنګه رسي؟ نو لهذا سلیمان علیه السلام ته وایي چې کله دا هوا ته حکم وکړو، هوا دی اوچت کړو، هماغه ملک ته هماغه ځای ته یې وړو کوم ځای چې د ده د مرګ دپاره لیږلی شوی و. څنګه چې هلته کې دې سړي قدم کېښو هملته کې د روح قبض کړو. نو لهذا ملګرو دوستانو مرګ راتلونکی دی او مرګ یو داسې حقیقت دی چې د دې نه انکار نه کېږي. الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت. کامیاب سړی څوک دی؟ کامیاب سړی هغه دی چې هغه د وخت نه مخکې چې دی خپل تیاری وکړي. موږ تاسو پښتانه وایو که نه چې په جنګ کې چې دی اسونه نه تیاریږي. کله چې مرګ راشي او د مرګ وخت راشي بیا زموږ او ستاسو فایل چې دی د عملونو دا به بند کړی شي. بیا که موږ او تاسو هر څومره توبې وباسو او هر څومره موږ ووایو چې یاره موږ به لمونځونه کوو، دا به وکړو، زکاتونه به ورکوو، صدقات به کوو، د الله فرمانبرداري به کوو، ګناهونه به نه کوو، بیا به ګورئ موږ نه وخت تېري. لهذا د مرګ نه مخکې تیاری وکړئ، د مرګ تیاری وکړئ، د قبر تیاری وکړئ، د حشر تیاری وکړئ. ځکه سترګې پټېدل دي او یو ډېر اوږد سفر چې دا شروع کېدل دي. د دنیا دا ژوند چې دی دا خو ډېر انتهایي مختصر دی او ډېر زر تېرېدونکی دی. نو لهذا هغه ابدي ژوند چې دی هلته کې بیا مرګ هم نشته دی. نو لهذا تاسو چې دی د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری وکړئ. ځکه قرآن کې الله فرمایي ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. الله رب العزت دې موږ ته امان راکړي. الله رب العزت فرمایي وایي د قیامت په ورځ او دغه عذابونو کې مبتلا کافران چې دي وایي دوی به دا ارزو دا تمنا کوي، دا خواهش به کوي، دا اواز او دا چغې به لګوي چې یا الله یا لیتنی کنت ترابا، کاش مونږ خاورې خاورې وو. نن خو مونږ ته دا کافران، دا یهودیان، دا قسم هندوان څومره چې غیر مذهبه دي د اسلام نه چې دی دا محرومه دي، دغه خلک مونږ او تاسو په مزو کې ښکاري او مونږ وایو چېرې دوی سره پیسه ده او ډالرې دي او بنګلې دي او ګاډي دي او جازونه دي. لهذا دا ګورئ زمونږ او ستاسو په نظر کې او زمونږ او ستاسو په اصطلاح کې دا ډېر انتهایي غریب خلک دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا دا د مسلمان دپاره دا په شان د قیدخانې ده، و جنت الکافر او د کافر دپاره چې دی دا جنت دی. ځکه د دې غریبانانو سترګې پټېدل دي او په داسې عذابونو کې د دې مبتلا کېدل دي چې د هغې نه بیا دوی به دا چغې او دا ارزو دا سوالونه به کوي چې کاش مونږ خاورې خاورې وی. نن خو د دې جسمونه او د دې کپړې او د دې دغه ته مونږ ګورو، خو لهذا دې ته نه ګورو چې د دې غریبانانو صرف هم دا 560 کاله مزید او دا 560 کاله د دې جنت دی. نو الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو. الله رب العزت دې مونږ ته په دې مسلمانۍ باندې په دې اسلام باندې استقامت را نصیب کړي او په آخري وخت کې الله رب العزت مونږ په دې دین باندې، په دې مذهب باندې، په دې کلمه باندې استقامت را نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ان شاء الله العظیم چې کله مونږ ته په دې باندې الله رب العزت استقامت راکړي او سره د دې کلمې مونږ کامیاب د دې دنیا نه لاړ شو، نو بیا سترګې پټېدل دي او ټول عمر چې دی بیا دا د جنت مزې دي، د جنت باغونه به وي او د جنت باغچې به وي، په هغې کې بیا ګرځېدل دي. لهذا مرګ به نه وي، بوډاتوب به نه وي، مرګ چې دی دا به راوستلی شي او ختم به کړی شي، حلال به کړی شي او ورسره بیماري او بیماري تکلیف دا به ختم کړی شي. لهذا دا بحث رانه اوږدېږي، خبره ډېره بل طرف ته ځي. زما د خبرې مقصد دا دی چې مرګ راتلونکی دی او په هر وخت کې راتلونکی دی. لهذا کامیاب خلک هغه دي. دا مرګ موږ او تاسو ته دومره نږدې دی لکه د سترګو دا باڼه، لکه شهرک. لهذا هر وخت کې تاسو دا وایي چې مرګ راتلونکی دی او مرګ بار بار یادوي. کم خلک چې مرګ ډېر یادوي الله رب العزت هغه خلک کامیاب کړي دي او الله رب العزت چې دغه خلک نه ضایع کوي، د هغې وخت د هغې اعمال الله رب العزت نه ضایع کوي. ځکه چې مرګ یادول دا انسان د ګناهونو نه چې دی دا منع کوي او په صراط مستقیم باندې روانوي، د الله رب العزت فرمانبردارۍ طرف ته چې دی دا روانوي. الله رب العزت موږ تاسو په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق